اخلاق او هغه خویونه چې هغه رذیل دي او هغه د زړه نه ایستل پکار دي. په هغې کې یو د دنیا محبت دی، حب دنیا، او د دې په عوض کې چې کوم څیز او کوم وصف په ځان کې پیدا کول پکار دي هغې ته زهد وایي. الله جل شانه حب الدنیا، د دنیا سره محبت د بنده دا نه خوښوي، او زهد ترک د دنیا دا الله جل شانه خوښوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته او اول خپل صحابو ته د زهد تربیت او تعلیم ورکړي، او د دنیا د محبت نه صحابه کرام بچ کړي، او د دنیا محبت کې یو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیه. کنز العمال دا روایت راوړی، د دنیا محبت د ټولو خطاو او د ټولو ګناهونو جړه ده. یو سړی چې غلا کوي نو د دنیا سره محبت ته ځکه کوي، د مال سره محبت ته مال ورته په بله طریقه باندې حاصلیږي نه، نو دی د غلا په شکل کې مال حاصلوي. د دنیا محبت د وجه نه د غلا کوي، او غلا ګناه ده. یو سړی شراب نوشي کوي او نشي څکي، د دنیا سره محبت ته، ولی د نشو تعلق او په دې کې چې کوم خوند دی، مستی ده او لذت دی، هغه د دنیا مستی ده او د دنیا خوند دی. او دغه شراب څکل او دا نشې دا حرام دي، ګناه ده، ګناه کبیره. د زنا ارتکاب یو سړی کوي، د زنا لذت د دنیا سره تعلق دی، نو دا د دنیا محبت ته د دې وجه په وجه دی په حرامو کې مبتلا کیږي. او دا ټول چې تاسو سوچ وکئ د دې څیزونو تعلق د زړه سره دی. زړه کې د انسان راشي د دنیا سره محبت او د مال حرص، او دی بیا غلا کوي، نو غلا په لاس خو باندې کوي، خړومبې د هغې هغه محبت او د مال حرص او د هغې سره د زړه لګاو او تعلق دا په زړه کې پیدا کیږي. د دغې نه زړه صفا کول دی ته ویلی کېږي تزکیه، او په زړه کې زهد او د دې نه بې پروایي پیدا کول دی ته ویلی کېږي زهد. کوم یو ګناه چې راوالی نو د هغې تعلق به د دنیا سره وي، ګناه وي او هغه د آخرت دپاره سړی کوي، داسې یو نشته. د ټولو ګناهونو تعلق د دنیا سره دی. هغه محبت دی د مال سره، د کپړو سره، د خوراک سره، د هر یو څیز سره چې نو ځکه فرمایي حب الدنیا راس کل خطیه، د دنیا سره محبت د هر یو خطا جوړه. او زما عزتمندو کله چې د انسان په زړه کې او په قلب کې د دنیا سره محبت راشي نو دې کې د الله جل شانو محبت چې هغه مقصود دی هغه نه راځي. بیا د مؤمن او د انسان د قلب د زړه د ظرف داسې دی چې په دې کې دوه محبتونه نه یوځېږي. که تاسو وایي چې د سړي د مور او پلار سره محبت وي، د بچو سره محبت وي، د خپل خپلوانو سره محبت وي، د طالب علم د کتاب سره محبت دی، دیني د علم سره محبت دی، نو دې کې بعضې څیزونه داسې دي چې دا د الله جل شانه د محبت د وجې نه دي، د الله سره محبت دی نو ځکه. او بعضې څیزونه داسې دي چې هغې ته تعلق ویلی کېږي، هغه حب او محبت نه دی، تعلق دی. د ښځې سره د سړي تعلق وي، د بچو سره تعلق وي، د مور او پلار سره تعلق وي. او دغه حکمت او دا فرق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې زما خلیل او د چا محبت چې زما په زړه کې ننوتی دی هو الله، هغه یو الله دی.
او د دین مخکې فرمایل لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بکر ولكن خليلي هو الله. کچره ما یو کس په دوستۍ سره نیوې داسې دوستی چې هغه د خلت په درجه کې او خلا هغې دوستۍ ته ویل کېږي چې په زړه کې محبت نه نوتی، نو بیا به ما د ابوبکر سره دوستی کوله داسې، لیکن زما خلیل صرف یو الله دی. یعنی ابوبکر هم د دین نفي کو، حالانکه په امت کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټولو کې افضل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس، او د پیغمبر علیه السلام سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تعلق څنګه؟ بعض اسلاف او اکابرین وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کزان ته شیشه نیولې مخ مبارک ته، نو پاغې کې یو طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، بل طرف ته پاغې شیشه کې عکس ښکاري. دغه عکس د دې مثال د صدیق اکبر دی. پیغمبر علیه السلام هغه ټول خویونه یې په ځان کې راوستل او ړومبی چې به د هغې نه ساه اورېده نو هغه به د په ځان کې رانیستو. نو که چېرې ما وایي څوک په دوستۍ سره نیوې نو ابوبکر مې نیولی، لیکن زما خلیل هغه الله دی او د ده سره زما تعلق ود او اخا دوست ورورولي ده او یو تعلق دی، یو محبت دی. او بس عرض مې دا کولو چې د انسان په قلب کې او په زړه کې دوه محبتونه په یو وخت نه ځایږي. دا څومره دنیوي څیزونه چې دي دا تعلقات دي، او که دا څه وخت محبت جوړ شو نو دا د مؤمن شیوه نه ده، د مؤمن خصلت نه دی. او محبت هغه وخت کې دی چې تا د الله د بندګۍ نه او د هغه د یاد نه او د هغه د ذکر نه غافل کړي، هغه شاته وغورځوي او دا ړومبی کړي. زما عزتمندو، د یو انسان په زړه کې دا راځي چې د دنیا سره محبت نه دی پکار، نو د دنیا نه فایده اخیستل پکار دي. دا خو قرآن پاک کې هم شته او په احادیثو کې هم شته. دا کور دا دنیا ده، دا کپړې دا دنیا ده، دا خوراک دا دنیا ده، دا خپل خپلوان دا دنیا ده. او سړی چې خوراک نه کوي نو دی به ژوندی څنګه پاتې کېږي؟ دنیا سره خو وي تعلق. مولانا روم رحمه الله د دې وضاحت کړی دی. د دنیا سره د انسان تعلق وي، خو د دنیا مثال او د انسان د مسلمان مثال داسې دی لکه کشتۍ په اوبو کې روانه او په هغې کې خلق سواره دی، او یا په هغې کې سامان او مال او متاع دا څیزونه پراته دي. دغه کشتۍ چې اوبه د دې د لاندې وي او اوبه ترې نه یو خوا دي بل خوا دي وړاندې او وروسته دي، نو دغه کشتۍ په هغې کې مزل کوي او په هغې کې سورلۍ هم بیایي د یو ځای نه بل ځای ته، او په هغې کې سامانونه هم ځي، غټ غټ سامانونه په سمندري جهازونو کې راځي. دا هغه وخت کې فایده کوي او دا کار کوي چې څو پورې دا اوبه د دې کشتۍ د لاندې وي او یو خوا بل خوا یې وي. که څه وخت دغه اوبه د کشتۍ دننه رالی، بهر نه یې په چجه باندې راواوړېد، یا کشتۍ سوری شوه او په هغې کې دا اوبه دننه راننوتې او کشتۍ د اوبو نه ډکه شوه، نو بیا به دا کشتۍ په سیند کې ډوبه شي، نتیجه به یې دا وي، انجام به یې دا وي. دغسې د دنیا اسباب او د دنیا مال و متاع او د دنیا ذرایع خرد و نور څیزونه، لباس او کپړې او نور چې څومره څیزونه دي جایز، د هغې نه انتفاع اخیستل لا جایز دي او پکار ده چې سړی په استعمال کې راولي. خو دا داسې پکار ده چې دا تا د آخرت ته د رسېدو سبب تا دپاره جوړ شي او ذریعه جوړه شي. او که چېرې دغه څیزونه ستا زړه ته ننوتل او د دې محبت یې په زړه کې نه نیست، نو دا به د آخرت د تلو نه پاتې کړي. په کوم صراط مستقیم چې ته روان یې او د الله جل شانه نزدېکت حاصلې او د هغه قرب حاصلېږي، نو دغه د دنیا محبت چې زړه ته ننوتو دا به د ایثار کې دروند به شي، بوجل به شي، بیا به په وړاندې نه شي تللی. لکه څنګه چې هغه کشتۍ کې اوبه راننوتې نو هغه بیا په دریاب کې مزل نه شي کولی. دغسې مثال دا خبره مولانا روم رحمه الله واضحه کړې ده. بل د دې مثال داسې دی، تاسو وګورئ د دنیا د څیزونو نه فایده اخیستل پکار دی، خو د هغې محبت په زړه کې کښېنول نه دي پکار. یو سړی دی کور جوړ کو، په هغې کې 3-4 کمرې جوړې کړي او هر یو کمره د خپل خپل د استعمال لپاره ده، او په هغې کې ټټۍ نه جوړه کړي بیت الخلا د قضای حاجت او د ناستې ځای، نو دا کور یې بې سوره دی، دا نیمګړی دی. ضرورت دی، دا ضروري شی پکې نشته.
چې څو پورې دا نه جوړه کړي تر هغې پورې هر یو چې راځي ورته وایي چې هلکه بیت الخلا پکې شته وایي نه نشته نو وایي دا کور دې نیمګړی دی دا ناقص دی او چې کله پکې هغه چوړه کا نور څیزونه پکې پوره دي نو بیا کور مکمل شي خو تاسو ما ته ووایئ چې د دې ټټۍ سره او د دې بیت الخلا سره د کور مالک داسې زړه لګوي چې هر وخت یې په مزغو کې دغه وي بس او یا دې دا سوچ کوي چې څه وخت زه بیت الخلا ته لاړې والته کې کېناستې والته مې ګنټې تېرې کړې دا یې زړه کې نه راځي دا یې په مزغو کې دا سوال تصور هم نه تېرېږي چې زه لاړې هلته کې کېناست اس ویسه بلکې چې کله یې ضرورت پېښ شي واړه بول او لوی بول نو دغه وخت کې دی نه نوځي او 2 منټه 3 منټه 4 منټه 5 منټه په هغې کې خپل حاجت پوره کړي بیا زر بار ته راوځي په هغې کې درنګ نه تېروي نو ځای د ضرورت دی او بغیر د دې نه کور نیمګړی لیکن په دې کې څوک وخت تېرول نه غواړي او د هغې سره په زړه کې محبت دی نه وي زما عزتمند محبت دغه ته ویلی کېږي د دنیا سره محبت څه دی که یو سړی وایي چې د دنیا نه نفع حاصلوي او بیا ته وایي چې محبت دې وسرني دا به څنګه د دنیا سره محبت دا دی چې سهار نه ماښامه پورې ستا په مزغو باندې دغه سوچ هر وخت وي په مزغو کې بس چې څنګه مې وګټلی څنګه مې ډېره کې څنګه دا څیز حاصل شوی په کومه طریقه ورته ورسېدی او چې چېرته د سره څوک یو ځای شي نو هغه سره دغه بحث او چې یوازې نو په مزغو کې دغه سوچونه دې ته ویلی کېږي د دنیا محبت او چې کله د انسان سوچونه د دنیا په باره کې دومره شي چې د سره څوک یار اشنا څوک ملګری څوک خپل او پردی یو ځای کېږي نو هغه سره دغه بحثونه کوي نو دی دې حد ته بیا ورسوي چې دی د الله جل شانه د یاد نه او د الله پاک د بندګۍ نه غافل شي او د نه هغه امور چې هغه فرایض دي د آخرت او الله جل شانه په ده باندې واجب کړي دي هغه دې بیا پاتې راشي نو دغه حب د دنیا د الله جل شانه د دې نه منع فرمایي او د دې ترک ته ویلی کېږي زهد یو سړی روټۍ خوري او بس کی او په بدن باندې جامې پرتې دي جامې اچوي او د رهایش دپاره یې کمره شته دی او کور شته لیکن دی د الله جل شانه په بندګۍ کې لګیا دی او په زړه کې د دنیا محبت نشته دی چې څنګه مې ډېره کې څنګه مې وګټلې په حرامه وي که په حلاله د ده مقصد د الله جل شانه بندګي ده او دا اسباب او ذرایع او د دې په ذریعه باندې دی د الله پاک بندګي په اسانه سره کولی شي دغه فایدت حاصلوي نو دغه دنیا د آخرت د ګټلو ذریعه ګرځي او دا د خیر باعث ګرځي ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو بزرگ تیر شوی دی مخکې بادشاه یو ځل د ده سرای ته یو فقیر رادننه شو غیبي د الله جل شانه د ده دپاره د هدایت ذریعه وه د هغه شلیدلې کپړې وې پیونځله خیرن خچن او دوړې پې باندې پرتې او دربار ته رادننه شو ګیر چاپېر ګوري را ګوري دې ته تپوس کوي چې څه کې ورته وایي شپه تېروم ورته غوسه شو وایي د شپې تېرولو ځای دا دی د بلخ بادشاه ابراهیم ابن ادهم دا سرای خو نه ده دا خو د بادشاه محل دی هغه ورته وایي چې ښه ما خو وایي چې ګنې سرای ده وایي چې نه سرای نه ده وایي سرای څنګه نه ده ستا نه مخکې په دې ځای کې څوک ناست وي زما پلار ناست د هغه نه وړاندې څوک ناستو نیکه مې و د هغه نه مخکې څوک ناستو د هغه پلار و دغسې سلسله چلېدله وي عجیبه ده چې مخکې د غور نیکه بیا د نیکه بیا د پلار اوس پکې ته هغوی څه شول وي هغوی لاړل مړه شول وی سری خو دې ته وایي چې انسان یو ځای کې شپه تېره کړي او 2 شپې او 3 شپې پکې تېرې کړي او بیا ترې نه ځي بیا پکې بل څوک راشي بیا ترې نه هغه لاړ شي بیا پکې بل څوک راشي سری خو دغې ته وایي د ده مازغه داسې وچورلېدل او سوچ کوي چې دا خو دې رښتیا وایي سبا به زم د دې ځای نه ځم دا ځای خو زما نه پاتې دی دغه وخت کې الله جل شانه طرف ته متوجه شو او موز او داسې شروع کو او ذکر او اذکار شروع یو شپه د شپې وخت او بیا په خپل محل کې ناست دی پورته په چت ته پاسې یو سړی ګرځي درباریان یې واستول چې وګورئ دا څوک دی راکوزي کو نو یو سړی دی ناشنا اجنبي بادشاه مخې ته ولاړ دی بادشاه دې تپوس کوي چې هلکه څه کوې پورته ورته وایي چې اوښ رانه روک شوی دی اوښ ګورم ابراهیم ابن ادهم ورته وایي چې ته خو ډېر کم عقل ښکارې ما ته وی ولې
وی اوخ چې د چا نه رک شي نو خو په ځنګل کې بیا اوښان ګوري، په میره کې ګوري، د آبادۍ نه بهر چته ګوري، ځکه چې اوښ ځناور دی او هغه داسې ځای ته ځان رسوي چې هلته کې ازادي وي او دی پکې کلاه واخه ځان خوړی شي، وخت تېرولی شي. ته رالې نو اوښ د بادشاه په محل کې ګوري او بیا چت ته پاسه یې ګوري، چت ته پاسه اوښ څه کوي؟ هغه کس ورته وایي چې بادشاه عرض کوم وی څه وی که زه کمقل یم نو زما نه زیات کمقل هغه کس دی چې هغه په نرمو بسترو باندې ناست او په محل کې ناست وي او دی وایي چې زه د الله جل شانه ته ورسېږم او الله پاک دی عمومم، نو الله جل شانه په داسې ځایونو کې نه حاصلېږي. او بس د یوې سړی لاړو، ابراهیم بن ادهم صاحب بیا هغه ساعت هغه محل پرېښو، چاته یې حواله کړو، خپله ترې روان شو. ډېر خلکو ملامتې کولې، هغه یې ترک کړو پرېښو. شیخ فرید الدین عطار رحمه الله لوی ولی الله او بزرګ تیر شوی دی او مخکې دیم دنیادار سړی و، مال ورسره ډېر زیات، دکانونه یو په یو دکان کې یو ورځ ناست دی او دکانونه یې د عطر او قیمتي قیمتي عطر به ورسره غټ دکان دی، په هغې کې ناست دی. ناڅاپه یو مجذوب سړی رالو دکان ته، دکان ته رادننه شو. هغه کس دنه تپوس نه کوي، د سره خبره اتره نه کوي او ګیر چاپېر کله یو المارۍ ته ګوري کله بلې المارۍ ته ګوري. دې ته تپوس کوي چې ته څوک یې او څه شی اخلی، څه دې پکار دی؟ هغه ورته وایي هېڅ مې نه دي پکار. دی چپ شه تېنه. بیا هغه سړی کله یو شیشۍ څخه ودرېږي کله بلې څخه ودرېږي، کله یو ته ګوري کله بلې ته ګوري. فرید الدین عطار رحمه الله ورته وایي چې هلکه ته څه اخلې، څه مقصد دی ما ته ووایه. هغه ورته وایي چې هېڅ نه علم. وایي بیا څنګه راغلی، څه کار دی او دا ولې ګورې دې الماریو ته؟ هغه ورته وایي ګورم دې ته چې ستا ساه به څنګه وځي، ځکه چې دا ګڼې شیشۍ دي د عطرو او د زرګونو روپو شیشۍ پکې شته. ستا ساه چې کله وځي روح، نو کله به یو شیشۍ کې نه نوځي، د هغې نه راوځي بیا به بلې ته نه نوځي، بیا به د هغې نه راوځي بیا به بلې ته نه نوځي، ډېره په ګرانه به ساه ورکړي. دی ورته غوسه شو، دنیادار سړی و، دنیا پرست سړي نه خدا دی چې په هغه باندې ښه خبره بده لګي. هغه ته داسې خبره وکړي چې هغه آخرت یادوي او قیامت یادوي او مرګ یادوي او الله یادوي، نو دا په هغه باندې بده لګي. دا ذکر را سره مه کوه، دا تذکرې را سره مه کوه. د مرګ خبره چې ورته وکړې دا پې ښه نه لګي، زه به مرم. او قیامت خبره چې ورته ښه پې باندې ورته ووې هغه پې بده لګي، وایي زما دې غار ست راښه کړ، هغه خوند د دنیا دې زما روک. دا د دنیادار سړي نښه ده او د دنیا سره د محبت دغه غټه علامه ده چې دې مرګ د هغې یاد د هغې تذکره هغه نه خوښوي، آخرت نه خوښوي، د جهنم ذکر نه خوښوي، د عذابونو تذکرې په قبر کې څه دي دا څیزونه د هغه دا تذکرې نه خوښوي. دی وایي پرېږده دا کارونه. دغه وخت کې دی له د دنیا سره محبت دی، نو هغه ته وایي چې زه وځه د دکان نه بهر، چې څنګه ستا ساه وځي داسې به زما م وځي، زما سره ستا د ساه ډېر غم دی، زه خپل کار کوه بهر وځه. ستا ساه به څنګه وځي چې ته زما د ساه تپوس کړې؟ هغه مجذوب سړی هغه د دکان نه بهر ووته، وایي زما ساه خو به داسې وځي، زما ساه خو به ډېر اسانه وځي او ستا ساه به په ګرانه وځي او زما ساه به داسې وځي. او سملاسته د دکان مخې ته او دا کلمه یې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، او هغه ساه ته ساه ورکړه. چې ویې کتل سړی مړو، دې سوچ کوي خلک راغونډ شو چې دا څه وشو. دا د الله جل شانه د طرف نه د هغه لپاره د عبرت یو ذریعه. هغه وخت کې په اخلاص سره توبه وویسته چې زه په څه ګن کې مبتلا یم. هغه دکان یې پرېښو او تقسیم کو په وارثانو باندې لاړو. او دومره لوی ولی الله او بزرګ ته نه جوړ شو چې د هغه واقعات او حکایات تر اوسه پورې په کتابونو کې خلک لولي. عرض مې دا کول زما عزتمندو، دا د دنیا محبت ترک دی او دا یې مثال و. مونږ که داسې نه شو کولی دی دا مطلب نه دی. بعضې خلک وایي چې څوک د ابراهیم ابن ادهم په شان جوړېدی شي او څوک د شیخ فرید الدین عطار رحمه الله په شان جوړېدی شي. او آیا اسلام ما ته دا حکم را کوي چې ته دکان پرېږده او کاروبار پرېږده او د دنیا معاملات پرېږده؟ نو موږ دا نه وایو چې ته دا پرېږده، خو د دنیا په حصول پسې سپی کېږه مه او حریص مه جوړېږه چې سپی کوم ځای کې چرته کې هډوکې ویني هغه طرف ته منډه
او چې نور سپي د دنه مخکې کېږي نو دی غپ او هغه یې لرې دي کي او خپل ځان دغه کوي چې پوهېږي دغه کس زما نه زیات ضرورتمند دی، ما سره شته دی، زما کار کېږي او ګزاره مې کېږي، هغه ته یې پرېږده. او داسې چې هغه حرامه وي هغه مه حاصلوه، او داسې دنیا چې هغه سهار نه او تر ماښامه پورې ستا په مزغو کې او په زړه کې ننوتې وي، داسې دنیا ترک. دغه محبت، دا سوچ، دا خیالات، دا تصورات، دا حرص، دا حرام ارتکاب، دا کم از کم د زړه نه وباسه. او هغه دنیا چې هغه ستا او د الله په مابین کې مخل ګرځي دا وباسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو باندې محنت کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو تربیت کړو. د هغوی په زړه کې د زهد اچولی او د دنیا محبت یې پیستی و. یو ځل داسې وخت چې د خوراک څښاک دپاره څه په بدن باندې د صحابو کپړې نه وي، انتهایي تنګ حالت. د سهار په مونځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت وخت و، قحط و، د خوراک څښاک څه د اغوستو دپاره کپړې نه وي، ډېر نازک وخت. پیغمبر علیه السلام چې څنګه مونځ وکړو سلام یې وجر باسلو نو زر څه کسان راوړاندې شول پیغمبر علیه السلام ته مخې ته کېناستل. نو په خوله یې څه ویلی نه شول، خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم پې باندې پوه شو. وی تاسو څه وایي چې فلانکې راغلی دی د بحرین نه مال وړی دی چې او یا رسول الله، د بحرین نه قافله راغلی ده او په هغې کې مال راغلی دی. وی تاسو د هغې د حصې په انتظار کې وي چې او یا رسول الله. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ګبرایېږئ مه، تاسو ته به هر یو کس ته خپله خپله حصه میلاو شي. بیا دا دویمه جمله ارشاد وفرمایله، والله للفقر اخشى علیکم، په خدای مې دې قسم وي چې په تاسو باندې زه د فقر نه د غربت نه یریږم. ولكني اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما تبسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. لیکن زه په دې باندې یریږم چې تاسو ته به دنیا دومره وسیع شي او دومره به فراخه شي او د دنیا هر یو شی به تاسو ته په داسې سهولت سره میلاویږي لکه څنګه چې مخکینو خلکو ته فراخه وه، او بیا به دا دنیا تاسو داسې هلاک کړي لکه څنګه چې هغه خلک هلاک کړه. دا وګورئ څومره سخت وخت دی او انتهایي د ضرورت، او هغه شی هم ورته ورکوي پیغمبر علیه السلام. لیکن دا یاره چې هسې نه د دوی په زړه کې دغه وخت کې محبت پیدا شي. یو سړی اوږی دی او دسته ته خوراک څه نشته دی او دی وایي فلان کیځای کې ما ته روټۍ میلاویږي، نو دغه وخت کې د په مزغو کې دا روټۍ ده صرف، نو دا غټ د خطرې وخت دی چې د په زړه کې د روټۍ سره محبت پیدا شي. نو دې ټایم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې اصلاح په دې انداز باندې کوي چې هسې نه د دوی په زړه کې دغه وخت کې محبت پیدا شي د دې سره، او بیا وروسته دا محبت دې حد ته ورسېږي چې بیا د آخرت نه غافله کړي او د الله جل شانو د بندګۍ نه پاتې کړي. د هغې اصلاح وفرمایي. دغه وجه وه. نور عجیبه واقعات دي ناشنا. پیغمبر علیه السلام فرمایي که چېرې دنیا د الله په نږدې باندې لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها کافرا شربة ماء. که چېرې د الله په نږدې دنیا د ماشي د وزر عمره برابر وي نو کافر ته به ګوټو به نه وي ورکړی. لیکن دنیا چې کله کافر ته الله جل شانه ورکوي او دغه کافر شپه او ورځ د الله پاک په معصیت کې لګیا دی او د الله پاک مجرم دی او د هغه قانون ماتوي او د هغه احکام ماتوي او بیا یې ورته ورکوي، نو دشمن ته سړی ښه شی خو نه ورکوي. دشمن ته خو سړی هغه شی ورکوي چې کوم هغه ته نقصان رسوي، ضرر. او یقینا دغه دنیا د کافر په حق کې نقصاني ده چې څومره دنیا ډېره دومره د عذاب او سختۍ ډېرې. نو ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د دنیا د دې الله جل شانه په نږدې باندې د دې هېڅ مقام او حیثیت نشته. دغه تربیت د صحابو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی او د هغوی د زړه نه حب الدنیا د دنیا محبت ایستی و. نو بیا د هغوی نتیجه دا راووته. تاسو وګورئ دغه یو واقعه ته عرض کوم. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه صحابي دی. د حضرت عمر رضی الله عنه دور خلافت دی او د شام فتح کړو، د شام اکثر علاقې. نو حضرت عمر صاحب دې په شام باندې گورنر جوړ کړو. نن سبا شام ملک دی او دغه وخت کې شام د اسلامی مملکت یو صوبه وه، صوبه یې وه. او شام صرف دغه شام نه، نن سبا چې کوم شام دی د 4 ملکونه راغونډ کړي نو دا یو صوبه وه. شام، فلسطین، اردن او لبنان. او نن سبا 4 واړه جدا جدا ملکونه دي. دا 4 واړه چې راغونډ کړي نو دې 4 واړو ته به شام وي
او دا د حضرت عمر صاحب په دور حکومت کې یو صوبه د صرف د اسلامي ریاست او پایتخت کوم ځای کې دی مدینه منوره. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه په دغه صوبه باندې گورنر جوړ کړ. حضرت عمر رضی الله عنه او دا شام کوم علاقه ده؟ دا هغه زمانه کې شام انتهایی زرخیزه او اقتصادیات او معاشیات او کارخانه او د دنیا روزګار دا د روم غټ مارکیټو او غټه منډه یو په دنیا کې. دغه وخت هر یو شی پکې ملاوېدو، د دنیا زیب و زینت او پړک پړوک دا ټول په شام کې وو. دغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د داسې ځای گورنر دی. نن سبا تاسو سوچ وکئ چې کوم ځای داسې ترقي یافته وي او د هغې یو حاکم وي، د هغه کور به څنګه وي، د هغه جامې به څنګه وي، د هغه خوراک به څنګه وي، د هغه حالات به څنګه وي. دا نن سبا سوچ کوم کوي دغه زمانه ته وګورئ چې ابو عبیده ابن جراح څنګه ژوند تیری. حضرت عمر رضی الله عنه ورته سوال جواب واستولو چې زه تاسو سره روان یم ملاقات او ستا کور ګورم. ملاقات ته روان یم، لاړو ملاقات یې وکړو، استقبال ته راوتی ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د صوبې نگرانی کوله امیر المؤمنین چې څنګه وخت تیریږي، خلک څنګه دی او دې څه کوي. بیا په زړه کې راغله چې دا دومره بارونقه ځای دی او د دنیا هر یو شی دلته موجود دی، نو د دې ابو عبیده کور وګوره چې د کور به څنګه وي. حضرت عمر رضی الله عنه به کله کله داسې سوچونه دا کارونه دې دپاره کول چې تربیتو کې د عاملو چې اسینی د دنیا پسې خو نه دی او ځان ته خو نه ډېروي. نو ابو عبیده ابن جراح ته وایي چې زه ستا کور ته تلل غواړم، ستا کور لیدل غواړم. هغه ورته وایي صاحب زما کور پرېږده، زما کور ته څه کوې؟ ورته وایي نه ستا کور ته ځم او هغه ګورم. هغه ورته بیا وایي ته پرې ډېر اصرار کول، ورته وایي ښه راځه چې ځو. ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه مخکې دی او د شام په یو بارونقه بازار باندې امیر المؤمنین ورسم کړو. ډک دوکانونه دي، هر یو شی پکې شته. حضرت عمر رضی الله عنه دا ګمان کوي چې اوس به کور راشي، درنګ ته به کور راشي، ساعت ته به راشي. د هغه ټولې ابادۍ نه بار وویسته. ابادي ختمه شوه او بیا شاړه شروع شوه. ورته وایي ته ما چېرته بیایې؟ ورته وایي صاحب تا زما د کور په باره کې ویې چې کور ته دې بوځم، بل چېرته دې نه بیایم. مخکې لاړو، په یو شاړ ځای کې یو جونګړه ده، هغه جونګړې باندې ورسم کړو. جونګړې ته یې دننه کړو، هغې کې وکتل نو جونګړه هم ده او پکې هېڅ شی نشته. ورته وایي چې دا ستا کور دی؟ وایي یو. پکې یو مسله پرته وه د وښو. ورته وایي چې زه خو د دې مسلې نه علاوه په دې کې هېڅ نه وینم. ته خوراک څښاک څنګه کې؟ ستا جوړې جامې کوم ځای کې؟ ته څه کې؟ هغه ورته وایي چې صاحب زما د دنیا ټول ضروریات په دغه جونګړه کې په دغه کور کې پوره کېږي. وایي څه دي؟ وایي دغه مسله چې ته وینې چې د مونځ وخت شي نو په دې باندې زه مونځ کوم، او چې د سملاستو وخت شي نو دا په ځمکه باندې ویړه کړم نو بیا پې ویده شم. د سملاستو په وخت کې باندې د سملم، دا مې بستره د طلایي ده، او د مونځ په وخت کې په دې باندې مونځ کوم. او بیا د خوراک دپاره وي، ته د خوراک تپوس کې نو جونګړې ته یې پورته لاس کو او د جونګړې په ډوګر کې یو لوښی پروت و. هغه لوښی راواغېستو، په هغې کې اوبه وې او په اوبو کې نوړۍ پرتې وې، د اوچې روټۍ، سړه روټۍ وه، هغه یې پکې ماته کړې وه چې دا پسته شي په اوبو کې. ورته وایي چې دا زما خوراک دی او ما ته د مسلمانانو د امورو نه فراغت نشته. زه اوزګارېږم نه چې زه ځان ته روټۍ پخه کړم او ځان ته سالن پوخ کړم، دې ته زه نه اوزګارېږم. یو زنانه ده دلته او هغه زنانه زما د روټۍ بندوبست کوي. نو یو ورځ ګرمه روټۍ وخورم او بیا هغې پسې هغه روټۍ هغه ډېره هغې ته وایم چې ډېره پخه کړه، هغه ډېره پخه کړي، نو څو ورځې بیا هغه روټۍ زما په کارېږي. نو چې کله هغه هوا ووایي او اوچه شي، د هغې نه سکروټ جوړ شي، نو بیا زه دا ماته کړم په دې اوبو کې، نو پسته شي بیا خورم. په دې باندې زما ژوند الحمدلله ښه تېرېږي. اوبه هم څښم، روټۍ م خورم، خپل مونځ اودس هم کوم، د سملاستو ځای مې شته دی، د دنیا ټول ضروریات ما څخه شته. حضرت عمر رضی الله عنه په سترګو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل. ویې ته وی چې ابو عبیده په ډېرو خلکو باندې دنیا اثر کړی دی، خو ته چې څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي هغه شانې. دا وجه څه وه؟ دا دغه وجه وه زما عزتمنو چې الله جل شانه د هغوی د زړه نه د دنیا محبت ایستی و یو ځل، او دی په خوارۍ سره. الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزانو، زمون د دین اسلام څو حصې دي. یو ته عبادات وی، یو ته عقاید وی، یو ته معاملات وی، او یو ته اخلاقیات وی، او پنځم دی معاشرت. عقاید، عبادات، معاملات، اخلاقیات او معاشرت. کوم یو سړی چې هغه د دین اسلام د دې ټولو شقونو د ټولو حصو خیال ساتي، نو دغه کس کامل مسلمان دی. او کوم یو کس چې هغه د خپل مذهب په دې یو حصه کې رستو وي، نو دی دومره په مسلمانۍ کې رستو دی. د عقاید د یو مسلمان د عقیدې په ډول وي، د عبادات د مسلمانۍ په طرز وي، د معاملات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو پر رڼا کې وي، د اخلاق د پیغمبر علیه السلام د خو اخلاقو په شان وي، او د معاشرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو د لاندې. عموما خلق د عباداتو خیال ساتي، او دلته یو حصه ذکر کول غواړم ستاسو په وړاندې. معاشرت د هغې ډېر خلک خیال نه ساتي، خصوصا نن سبا. معاشرت څه ته وایي؟ مسلمان یوازې نشي پاتې کېدی یو ځای کې. دی په ځنګل کې وخت نشي تېرولی، په میره کې وخت نه شي تېرولی. ده کې الله جل شانه داسې فطرت اچولی کړی دی، په ده کې د انسیت ماده ده. انسان وی انسان ته ځکه چې په ده کې انس ته تعلق. ما سمی الانسان الا لانسه. انسان ته انسان ځکه وی چې په ده کې د انس ماده ده، ده کې موانست ده، ده کې تعلق ده. نو انسان چې وخت تیری په دنیا کې، نو یوازې وخت نشي تیرولی. په کور کې هغه د چا سره وخت تیری، د ښځې سره، د بچو سره، د مور پلار سره، د رونو خویندو سره. په بازار کې هغه د چا سره وخت تیری، په جماعت کې هغه د چا سره وخت تیری، په ملازمت کې دفتر کې هغه د چا سره وخت تیری، په لین دین کې د هغه تعلق د چا سره وي. نو د انسان خامخا د چا سره تعلق وي، د سهار نه تر ماښامه پورې د هر یو ځای کې چې ویني، د ده به د چا سره تعلق وي. دا معاشرت څه ته وایي؟ معاشرت دې ته وایي چې ستا د سهار نه ماښام پورې، د ماښام نه تر سبا پورې په کوم ځای کې ته یې او چا سره ستا تعلق وي، نو هغوی سره به څنګه سلوک کې، د هغوی سره به وخت څنګه تېرې، دې ته معاشرت وایي. کور کې یو سړی، نو کور کې د انسان مخې ته د هغه ښځه، د هغه بچي، د هغه مور پلار، د هغه رونه خویندې، د هغوی سره به ستا سلوک څنګه وي، ستا به د هغوی سره وخت څنګه تېرېږي. که چېرې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابقي، نو دا حسن معاشرت دی. او که د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه خلافي، نو دا سوی معاشرت دی. حسن معاشرت د اسلام یو حصه ادا که چې په دې باندې عمل کوي، او کوم یو سړی چې په دې باندې عمل نه کوي، نو د اسلام یو حصه هغه ساقط کا، هغه وغورځوله. په جماعت کې به چې کوم کسان مسترازي، د هغوی سره ستا څنګه تعلق وي، څنګه سلوک به دي وي.
په حجره کې چې چا سره ناست دی د هغوی سره به ستا تعلق او سلوک څنګه وي، مجلس به دې څنګه وي. په بازار کې ته روانې یا ناستې یا د چا سره معامله کې یا غشتل خرڅول کې ستا به د هغه سره هغه لغونې وخت څنګه تېرېږي. ته ملازمې او په دفتر کې د څو ملګرو سره ته وخت تېرې 8 ګنټې یا 6 ګنټې ډیوټي کې د هغوی سره به ستا وخت څنګه تېرېږي. تا ته د هغوی سره څنګه سلوک کول پکار دی. ته په سفر باندې روانې او په سفر کې په بس کې یا په ګاډي کې یا په جهاز کې، نو چې تا سره کوم ملګري سفر کوي، رفیق سفر، تا سره به ستا به د هغوی سره سلوک سوي، د هغوی سره به تعلق سوي. ته طالب علم او په حیثیت د مدرسې د طالب ستا د نورو ملګرو سره څنګه رویه پکار ده، ستا د استادانو سره څه تعلق پکار دی، د طالبانو سره څنګه سلوک او د ملګرو سره څنګه سلوک ساتل پکار دی، د کمرې د رهایشي ملګري سره او د هم سبق سره ستا څنګه سلوک پکار دی، د مدرسې ملازمین او خدامو سره ستا څنګه سلوک پکار دی. دې ته ویل کېږي معاشرت. دا حدیث چې ستاسو په وړاندې ما بیان کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام په دې کې د معاشرت د هغې تعلیم ورکوي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د هغه د ژبې نه مسلمانان په حفاظت کې وي، په سلامتیا کې وي، محفوظ وي. تاسو طالبان یې، د مسلمان ماده اشتقاق څه ده په دې باندې نظر وکړئ. سین، لام او میم. سلم ویلې کېږي مصالحت ته، سلم ویلې کېږي روغې ته، سلم ویلې کېږي سلامتیا ته. ته به د بل مسلمان ورور سره داسې وخت تېرې چې ستا د هغه سره روغی، ستا د هغه سره مصالحتي او تا ته د هغه نه خیر رسیږي او د هغه نه تا ته خیر رسیږي، ستا نه هغه محفوظ وي. دا د مسلمان او د مسلم په لفظ کې دا پرته ده. دغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي، نو مطلب یې دا دی که یو سړی د مسلمانۍ حقوق نه ادا کوي او دنه یو مسلمان په کور کې یا په بازار کې یا په جماعت کې یا په مدرسه کې یا په هم پیشو کسانو کې او دفتری کسانو کې یو سړی محفوظ نه وي، هغه ته نه په خطر کې وي او په ایذا کې وي، نو دا سړی د مسلمانۍ حقوق نه ادا کوي او دا کما حقه مسلمان نه دی. لکه څنګه چې چاته مسلمان وي نو هغسې مسلمان دا نه دی. ځکه مسلمان خو هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې د هغه د لاس د هغه د ژبې نه. او علماء کرام وایي چې حدیثو کې دا 2 څیزونه ذکر شول، لاس او ژبه، او د انسان د بدن ټول اعضا په دې کې داخل دي. ځکه چې زیات ایذا چې سړي ته رسیږي نو هغه د انسان د لاس نه رسیږي او د هغه د ژبې نه رسیږي. په لاس باندې وهل ټکول کوي او په ژبه باندې په هغه پسې خبرې کوي، کنځلې، غیبت، چغلي، دروغ وینا، نو زیات ضرر او ایذا د دغه 2 اندامونو نه رسیږي. ځکه په حدیث کې دا ذکر شوي، نو ټول په دې کې داخل دي. امام غزالی رحمه الله یو کتاب لیکلی دی احیاء العلوم، په هغې کې هغه ذکر کوي چې د حیواناتو 3 قسمونه دي، زناور په 3 قسمه دي. یو هغه زناور دي چې هغه سراسر د انسان په خیر کې او د انسان په فایده کې دي، لکه ګډه شوه، بیزه شوه، غوا، میخه شوه، دا د انسان په فایده کې دي. ګډه او بیزه چې لنګی تا ته پی درکوي او بچی پیدا کوي او هغه ستا په کار راځي، او چې کله هغه اوچه شي او د پیونه او د بچونه پاتې شي نو بیا یې ته حلاله کړي او د هغې غوښه په خپل استعمال کې راولي، یا یې په خپله وخوري یا یې خرڅه کړي. سر نه تر خپو پورې هغه ټوله تا دپاره فایده ده. سرمن ستا په کار راځي، اډوکي ستا په کار راځي، غوښه ستا په کار راځي، پی ستا په کار راځي، د هغې نسل افزایش او بچي ستا په کار راځي. 2م قسم حیوانات هغه دي چې په هغې کې ظاهري طور سره سراسر نقصان دی، مار دی او لړم دی. په کور کې کله کله مار روزي او انسان چې کوم ځای کاروبار کوي هغه ځای باندې پیښ شي مار، نو ظاهرا په دې کې سراسر نقصان دی. د مار نه ته څه فایده نشي اخیستی او نقصان تا ته درکوي چې وجي چې نو یا سړی مړ شي او یا مرګ ته نږدې شي، دغسې لړم والا. نو دا 2م قسم زناور دی. 3م قسم زناور هغه دی چې هغه نه انسان ته فایده ورکوي او نه ضرر. عموما خلک د هغه د ضرر نه محفوظ وي او هغه سړي ته فایده هم نه ورکوي.
لکه مثلا په ځنګل کې ګیدړان پاتې کېږي او شیرمخان پاتې کېږي او لومبړې پاتې کېږي او شکوڼان پاتې کېږي، نو هغه ستا او زما په کار نه راځي او د هغوی د ضرر نه مونږ محفوظ یو، هغه دلته نه راځي آبادۍ ته. دا هغه قسم حیوانات دي چې انسان ته ظاهرا نه فایده رسیږي او نه ظاهرا انسان ته نقصان رسیږي. نو امام غزالی رحمه الله فرمایي انسان ته خطاب کوي چې اے انسان، که چېرې ته لومبې خو انسان جوړ شه چې څنګه الله جل شانه ستا نه انسان جوړول او جوړېدل غواړي او هغه ستا په اختیار کې دي او هغه ته په دوو غوږونو، په دوو لاسو، په دوو خپو سره نه دا خو الله جوړ کړی، په صفاتو سره جوړېږي سړی. او که کم از کم هغه انسان نشي جوړېدی نو دا دریم نمبر حیوان جوړ شه، دا ډومبې حیوان جوړ شه چې د هغې نه انسان ته سراسر خیر رسیږي او نقصان یې نشته، چې د خلکو نه تا ته خیر ورسیږي. او د منځ کې چې کوم قسم دی چې هغه سراسر ضرر دی د دې نه لرې اوسه. نو عرض مې دا کولو چې ایذا مسلمان ته رسول او هغه په تکلیف کې او مصیبت کې مبتلا کول دا سوی معاشرت دی، دا د معاشرت خلاف دی. عزتمنو د دې حصې د دین نن سبا ډېر خلک خیال نه ساتي. یو سړی دیندار دی لیکن د هغه ګاونډي د هغه نه تنګ دی، هغه په کور کې، په خپل کور کې بل چاته نه، په خپل کور کې داسې قسم ته پاتې کېږي چې د هغه د چغو سورونه او د هغه د نور معاملاتو نه د هغه ګاونډي د هغه سره په خوا کې تنګي. دکاندار دی بل دکاندار ته نه تنګ دی، په سفر باندې روان دی بل رفیق سفر ته نه تنګ دی. نو د حسن معاشرت خیال خلق نه ساتي. قرآن کریم کې تاسو د ابتدا نه تر آخره پورې وګورئ، د مز څه د پاسه اتیاو ځایونو کې تذکره راغلی ده او د هغې وضاحت او تفسیر الله جل شانه نه دی ذکر کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د هغې طریقه خولی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د هغې تشریح کړي ده او وضاحت یې کړی. او استیزان اجازت اخیستل چې ته د چا کور ته لاړ شې او هغه سره ستا کاري، هغه سره ملاوېدل غواړي، نو څنګه به ملاوېږي؟ کور ته به د هغه نیغ نه ننوځي، د هغه کمرې ته به نیغ نه ځي، ور به ټکې، د هغه نه به اجازت غواړي. په دغه امورو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې څومره ذخیره پرته ده، د دوره حدیث طالبانو ته دا پته ده. عموما زمونږ د سیاستو چې کوم دویم جلد دی اکثر هغه په حسن معاشرت او د دین هغه ډک وي. قرآن پاک کې په خپله صرف د استیزان اجازت اخیستل چې د دې تعلق د معاشرت سره دی، دوو رکو کې په مخه باندې الله جل شانو ذکر کړی دی چې تاسو د چا کور ته دننه کېږئ، څنګه به دننه کېږئ؟ په هغې کې اوسېدونکي ستاسو سره سره شته شته او که نشته، نو څنګه به اجازت به غواړي که به نه غواړي؟ په قرآن پاک کې د هغې ذکر دومره په وضاحت سره راغلی. او بیا چې کوم ځای کې د انسانانو حقوق ذکر کېږي د الله جل شانو د بندګۍ نه پس، د مور پلار سره احسان، د عزیزانو سره، د مسافرو سره، د ګاونډیانو سره، والصاحب بالجنب، او ستا هم پیشه د هغه سره به ستا تعلق څنګه وي، والجار الجنب والصاحب بالجنب. الله جل شانه په قرآن پاک کې د هغې ذکر کړی دی. دې ته ویلی کېږي زما عزتمند حسن معاشرت. نو معاشرت دا په خپله باندې د دین غټه حصه ده او کوم سړی چې په دې باندې عمل نه کوي نو د دین د یو غټې حصې نه محروم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله په دې باندې عمل کړی دی او امت ته د دې خبرې تعلیم ورکړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې کعبې ته مخامخ ولاړو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورسره دی او کعبې ته مخاطب شو. پیغمبر علیه السلام د کعبې سره فرمایي چې ته کور محترمې او ستا احترام مسلم دی له ټولو مسلمانانو په نږدې، خو بل یو څیز د هغې احترام ستا د احترام نه زیات سیوا دی. هغه څه دی؟ د یو مسلمان عزت، د مسلمان مال او د مسلمان جان او نفس، دا په نسبت ستا الله جل شانه ته ډیر زیات محفوظ دی. چې تا مسلمان ته یو کس ایزا رسی او هغه ته نقصان رسی نو الله جل شانه په دې باندې ډیر زیات خفه کیږي. پیغمبر علیه السلام معمول له چې د شپې و کله پاسېدو مسته
نو په کور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څوک خپلې بیبیانې ازواج مطهرات حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول دا چې کله به پاسېدو نو په دې انداز باندې به پاسېدو چې رو په کلاره چې څوک پوه نشي په کور کې چې څوک افراد وي، او بیا به چې کله ور لرې کولو دروازه به یې لرې کوله نو دومره په کلاره چې څوک پوه نشي او د چا په آرام کې خلل را نشي، په کلاره باندې به بار ووتو او ډېر په کلاره به اودس چردام کول. یو صحابي هغه خپل واقع ذکر کوي چې مونږ د بهر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالو او پیغمبر علیه السلام څخه ملمانه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملمستیا مونږ ته په خپل کور کې راکړه او د شپې دپاره انتظام یو طرف ته کړی چې دلته به تاسو شپه تېروئ. هغه وایي چې د پیغمبر علیه السلام بیزې وي او هغې نه به پیله شلې کېدې، مونږ به هم څکلی پیغمبر علیه السلام ته به د هغې حصه مونږ بچ او محفوظ پاتې کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله ناوخته کو د مسلمانانو په روغو کې او د هغې مصالحو مسلمینو کې به لګیا. نو یو ځل دغه صحابي وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله بیا رادن نه کېدو، ور چې بې لرې کو نو دومره په کلاره باندې به رادن نه شو چې څوک دوی وي چې هغوی پانسي د چا په خوب کې خلل را نشي، او سلام به واچولو، خو په داسې انداز به سلام واچولو چې کوم یو سړی ویښ وي نو هغه سلام واوري، او چې کوم کس اوده وي نو چې د هغه په خوب کې خلل را نشي، په دې انداز به سلام اچولو. دغه صحابي خپل واقع بیانوي چې یو ځل زه وږی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برخه پیس کړي او ما ته بیا خوب نه راتلو چې کله مې پیوس کړ. ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي او که چېرته هغوی څه خوړلي څکلي ني او بیا راشي خپله حصه ګوري نو ما ته په قهر شي، نو ما هغه وڅکل خو د هغې نه پس ما ته خوب نه راتلو، بې ارامه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو او چې کله را دننه کېدو نو دومره رو په کلاره سلام واچولو چې په هغې باندې ویښ اوده سړی راپانسي او چې څوک ویښ وي نو هغه یې واوري. ما کش نه کولو، ما چې پیغمبر علیه السلام به څه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځای ته رالو چې کوم ځای هغه پی به پراتو نور کله چې ویې کتل لوښی خالي دی. ما وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې نه به څه الفاظ وځي ما ته به خیري وکړي، او پیغمبر علیه السلام بیا مونځ ته ودرېدو، مونځ یې وکړو، د مونځ نه پسې ځان ته هم دعا وکړو، ما دپاره هم دعا وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا تعلیم را کړی دی. زما عزتمندو د دغه معاشرت او د ایذا د وجې نه تاسو وګورئ، حجر اسود یو سړی دی مثلا عمرې ته یا حج ته لاړو او د حجر اسود ښکلول هغه کار ثواب دی، په هغې کې اجر دی، او د هر یو انسان اعتقاد دی د کعبې سره او د حجر اسود سره. یو کس هغه هلته ورسېدو لیکن رش دی ډېر زیات، دې حجر اسود ته رسېدی بغیر د دې نه نشي چې بل مسلمان ته دیکي ورکړي او خپل ځان هغه ځای ته ورسوي. نو شوق او اشتیاق او محبت د هر چا وي، لیکن دغه وخت کې علما وایي او زمونږ د دې شریعت مسله دا ده چې بل مسلمان ته ایذا ورکول حرام دي، او حجر اسود ته ځان رسول او هغه ښکلول او هغې ته لاس لګول دا مستحب دي او کار ثواب دی. د یو مستحب امر دپاره او بل مسلمان په ایذا کې او په مصیبت کې تکلیف کې نه اچي، دې ته ویلی کېږي معاشرت. د جمع سره مونځ کول دا د ائمو په نږدې باندې واجب دي، بلکې بعض امامان خو وایي چې مونځ یې نه کېږي چې یو سړی جومات ته رانشي جمع سره مونځ ونه کړي. لیکن یو کس داسې دی چې د هغه د خولې نه بدبویي ځي سخته، او هغه بدبویي دې حد ته ده چې د هغه سره په صف کې ولاړ ملګري هغوی ته تکلیف رسیږي، هغوی ته ایذا او اذیت رسیږي، نو دې کس دپاره دا حکم دی چې دی د صف کې هغوی سره نه ودرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من اکل من هذه البقول فلا يقربن مصلانا. کوم سړی چې دغه دا اوږه دا پیاز دا بدبویه څیزونه دا وخوري نو هغه د بیا زموږ مصلا ته نه نږدې کېږي. نو چې کله دغه انسان جماعت ته راتللی واجب دي او یا انتهایی ضروری دي، لیکن بل دپاره دی د ایذا باعث ګرځي او سبب ګرځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی نه راځي. د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او پیغمبر علیه السلام د جمعې مونځ چې وشو نو یو کس هغه به رالو د جمعې د مونځ نه پس او جمعې مونځ نه پس به خلک راغونډ کړل، هغوی ته به بیان شروع کړو. حضرت عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین د جماعت سره متصل هغې کوټه وه او په هغې کې پاتې کېده.
د پیغمبر علیه السلام د زمانې جماعت ډېر تنګ، نن سبا مسجد نبوي ډېر وسیع دی، او د هغې سره ګس لاسته چې کوم دی نو په دیوال کې متصل له ازواج مطهراتو کمرې وي، نو چې جماعت تنګ وي ورسره نږدې متصل کوټی. حضرت عایشه رضی الله عنها هغې حضرت عمر رضی الله عنه ته جواب واستولو، ورته وایي چې دغه کس راځي د جمعې د مونځ نه پس او دی دلته کې بیان کوي په آواز باندې، په اوچت آواز، او زه عموما زما عادت تا دی زه د مونځ نه پس سملم. د جمعې په ورځ باندې د صحابه کرامو دا عادت و چې هغوی به د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه مخکې نه د جمعې د مونځ نه پس به سملاستلم او خوراک به یې م کولم. دا د څه دپاره د جمعې د مشغولیت د وجې نه چې کپړې وي پکې هغه ووینځي او یو سړي ته د لامبلو ضرورت وي ولامبي او ځان مونځ ته تیار کړي. ما كنا نقیل ولتغدى الا بعد صلاة الجمعه. صحابه وایي چې مونږ به قیلوله او تغدي خوراک د غرمې روټۍ دا به د جمعې د مونځ نه پس خوړ. حضرت عایشه رضی الله عنها به سملاسته ام المؤمنین هغې حضرت عمر صاحب ته سوال جواب واستلو چې دا سړی دی او دی د مونځ نه پس دلته بیان کوي او زما په خوب کې او په آرام کې خلل راځي. حضرت عمر رضی الله عنه هغه کس راوغوست، ورته وایي چې دا ته چې کوم کار کوې نو دا پرېږده، داسې مه کوه، بل مسلمان ته ایزا رسول ښه نه دي. هغه ساعت هغه وینا وشوه، لاړو، بل ځل بیا راغلی بیا هم هغه شان کار کولو. حضرت عمر رضی الله عنه سره په لاس کې ډنډه وه او رالو هغه سړي ته وایي چې نن نه پس که م بیا ولیدې نو دا چوکه زما لاس کې ویني دا به درته پرې سر باندې ماتوم که بیا دلته کې رالی. داسې کار ونه کړي. جماعت د الله جل شانه کور هغه د مونځ دپاره دی، د ذکر الله دپاره دی، د واعظ و نصیحت دپاره دی، په دې کې هېڅ شک نشته. لیکن چې کله دغه څیز د بل د ایذا سبب ګرځي نو حضرت عمر رضی الله عنه هغه منې کوي او په سختۍ سره منې کوي. نو زما عزتمند عرض مې دا کولو چې حسن معاشرت دا د اسلام حصه ده زمونږ د دین او د مذهب. مونږ په خپله اکثر داسې وي چې د مدرسې طالبانو ته زه عرض کوم، طالبان په دې څیز باندې کله یو څیز بیان شي، مثلا چاته ایذا رسول دا ښه شی نه دی او حرام دی، خو یو سړی د خپل ځان باره کې دا سوچ نه کوي چې آیا په ما کې دا شته دی او زه بل ته ایذا رسوم او که نه. تاسو سوچ وکړئ چې آیا په مونږ کې دا شته او که نه. د شپې مثلا ستا ملګري په کمره کې وده دي په دارالاقامه کې او د شپې 1 بجه ده، د تکرار او د مطالعې وخت ختم شوی دی او ته دغه ټایم کې راپاسې او بتي بلې او کتاب ګورې، نو کتاب کتل خو ښه کار دی، لیکن ستا دا عمل د نورو ملګرو دپاره د ایذا سبب ګرځي. د دې نه ځان ساتئ. یا یو کس دی هغه په کمره کې تپایي یا کتاب یا بل یو شی په داسې ځای کې ایښی دی مثلا چې په هغې باندې طالبان او ستا ملګري ځي راځي او د شپې تیاره ده، یو کس پاسېدو په هغې باندې ټکر وخوړه او راپرېوتو، نو د بل مسلمان دپاره د ایذا ذریعه وګرځېد، دا حرام دی. یا مثلا ستا پیزار نشته دی او ناڅاپه د جماعت ته راتلی یا د کمرې نه بل ځای ته تللی او د بل یو ملګري پیزار ته واچولو، هغه پیزار چې تا د بل ملګري واچولو هغه راغلو خپل پیزار ګوري او نیم مومي، اوس هغه په دې اړه کې څه وایي، د هغه په اړه باندې صدمه تېرېږي، تکلیف، دا د بل دپاره د ایذا سبب ګرځي. یا زه بېګا دلته جماعت ته رالم د ماسخوتن په مونځ کې، نو د مونځ په ټایم کې د تپایانې او کتابونه ګډ وډ پراته وو، ځای په ځای په صفونو کې یو ځای بل ځای. د مونځ په وخت کې خلک جماعت ته مونځ ته راځي، د تکرار خپل وخت دی، د مطالعې خپل وخت دی او د مونځ دپاره یو وخت متعین دی. نو چې کله ستا تپایي او ستا کتابونه او مکتب د مونځ په ټایم کې په صف کې پراتی، د بل مسلمان دپاره دا د ایذا سبب ګرځي. دا بعضې خلک وایي د علم او اهل علم او علوم دینیه او د علماو پورې مذاق کوي، مسخرې کوي، یو بد شی به راونیسي، حالانکې دا د علم وجه خو نه ده. یو سړی دی په هغه کې خپله سستي ده او په یو څیز باندې عمل نه کوي، د هغې په وجه باندې علم بدنامول، علوم دینیه بدنامول، علما بدنامول او دین او شریعت بدنامول دا ښه شی نه دی. نو عرض مې دا کولو چې په دې کله کله په یو ادنا معمولي عمل باندې نن سبا د ټولو خلکو په مسلمانانو باندې د مسلمانانو په مذهب باندې نظر دی او ریسرچ کوي، لیکن دې دپاره یې کوي، دې دپاره نه چې زه په سمه لار راشم، دې دپاره کوي چې په دې مسلمانانو کې کوم یو خامي مونږ راونیسو دی ته وړاندې کړو چې وګوره ستا مذهب دا وایي، په تاسو کې نظم و ضبط نشته، په تاسو کې صفایي نشته، په تاسو کې دا شی نشته، دا شی نشته. حالانکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د نظافت او صفایي په باره کې فرمایي،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई नज़िफु अफनियत बुयूतिकुम वला तशब्बहु बिलयहूद। تاسو د خپل کورونو غولي او د خپل کورونو مخه صفا ساتئ او د يهود سره مشابهت مکوئ. په مدینه منوره کې يهود پاتې کېدل، د يهودو دا خصلتو چې دا غي لارې کوسې بس خان پاغې کې بس سوټې او د سارو د زناورو میتیاز یو سوټې به پکې پرتې وي او ډیرانونه به په کورونو کې په غولو منځ کې اچولي او په لاره کې به ډیران پروتو، نو ډیر ګنده ژوند دې تېرولو، مالداري ډیره زیاته وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته تعلیم ورکوي د نظافت، چې تاسو صفایي او پاکي د دې خیال ساتئ او تاسو مشابهت د یهودو سره مه کوئ. پیغمبر علیه السلام خپل ټول ژوند په خپله باندې دومره صفا. روایاتو کې راځي علما وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې او په بدن مبارک باندې به مچ نه کېناست. مچ خو په هغه ځای باندې کېني چې چېرته کې خپله سیسه او خوراک ویني، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نظافت او د صفایي دومره خیال ساتلو چې دا به یې نه لیدو. نو دا چې څومره قسمونه بیان شول دا ټول زما عزتمندو په ایزا کې راځي. په کمره کې ستاسو بسترې، ستاسو کپړې، ستاسو کتابونه په دې انداز باندې پراتی چې یو سړی رادن نشي، یا هغه کمرم ده استاد درسګام ده په هغې کې سبق هم کېږي، او چې کله استاد هغې ته راشي او استاد دس مرګیر راشي په هغې کې نظم و ضبط نه وي، بستره دې غلطه پرته وي، کپړې دې بې ځایه پرتې وي، دا څومره سپکه بده خبره ده. کله یو انسان لیټرین ته لاړ شي ټټۍ ته او دې ټټۍ نه په دې انداز باندې فارغ شي چې بل کس هغې ته دننه کېدی نه شي، نو یو د نظافت خلاف ته، یو دویم د حسن معاشرت خلاف ته، او دریم دا د مسلمانانو ته د ایذا باعث ګرځي. او صفایي او نظافت دومره ښه شی دی چې زمونږ په اکابرینو کې دارون دیوبند په علماو کې یو عالم په ګاډي کې سفر کوي په هندوستان کې، او یو هندو سره په سیټ باندې ناست دی. هغه هندو ته د قضای حاجت ضرورت پیښ شو او په ګاډي کې ټټۍ وي بیت الخلا لیټرین، دغه بیت الخلا ته دی رالو او فوراً متصل بیا را واپس شو رالو. مولانا صاحب چې ولیدو ورته وایي ولې ته خو اوس لاړې بیا رالې فارغ نه شوې؟ هغه ورته وایي نه. وی ولې؟ وی بیت الخلا چې کومه ونه هغه ټول اسخان پرته ده او په هغې کې د ناستې شان نشته. دی چپ شو، لږ ساعت پس په خپله باندې لاړو، او چې کله لاړو نو هغه بیت الخلا ته دن نه شو، د هغې دروازې په ځان پسې بنده کړه او اوبه یې راغېښتې، هغه ټټۍ د خلکو هغه یې صفا کولې، په لاسو باندې غورځولې او ټټۍ ټوله صفا کړه. او غالبا د شیخ الهند رحم الله واقع ده چې صفا یې که بیا خپل ځان پاک کو صفا کو راووتو. هغه هندو ته وایي هغه پنډت ته چې ته لاړ شه وګوره هغه بیت الخلا خو صفا پرته ده. هغه هندو چې رالو چې ویې کتل نو خپل ضرورت خو یې رفع کړو، خو په هغه باندې دومره تاثر شو اثر او دومره متاثر شو د دې فعل نه چې هغه په خپله دا بیان کوي که زه د مولانا صاحب څخه بیا واپس تللی نو قریب و چې زه مسلمان شوی وی، ما وی یسینې د خپل دین رانه پاتې شي، نو د خپل ټیشن د راتلو نه مخکې هغه کوز شو. زما عزتمندو د ډېرې وینا او د ډېر لکچر او د ډېر تحریر د دې اثر نه وي کله کله، او په انسان باندې اصل د انسان عمل کوي. ستا عمل ته خلک ګوري چې ستا په خپله په دې تعلیماتو باندې څومره عمل دی. نو چې کوم یو سړی په خپله په ځان کې دا اخلاق او آداب راولي، خلک صحابو ته ډېر اوږده بیانونه نه ورتلل او هغوی داسې چل نوز ده چې ډېر په ګنټو به هغوی تقریرونه کول او ډېر تحریرونه یو او ډېر واز و نصیحتونه یې کول اوږده اوږده، خو د هغوی د عمل نه به خلک متاثر کېدو. چې کله به یو کس صحابي ولیدو، د هغه لباس، د هغه ناسته ولاړه، د هغه اخلاق او د تکلف نه پاک ژوند د هغه به ولیدو، نو هغه متاثر شو، هغه مسلمان شو. عرض مې دا کول زما عزتمند خصوصا د طالبانو ته هم دا کومې خبرې چې ذکر شوي د دې خیال ساتئ. کله سړي ته پته نه وي چې دا په کوم مد کې راځي، نو دغه څیزونه چې ما تاسو ته ذکر کړل دا په ایذا کې راځي یو، او ایذا یو مسلمان ته ورکول الله حرام دي، او دا په سوی معاشرت کې راځي، دا د حسن معاشرت خلاف ده، او دا د نظافت او د صفاییم خلاف ده، او د دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. الله جل شانه دې موږ ته په دې باندې عمل توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا برحمتك يا برحمتك يا برحمتك يا برحمتك يا برحمتك يا برحمتك